ما په خپله دا بیلچه راخیستې ده، لار صفا کول پرون راشي، لار بنده ده، د سرکار د خوا هېڅوک د کومک سته نو شی شته، زموږ لار بنده، موږ په عذاب کورونه دي، درپداره ټکوري مریضان پراته دي، سرکار د خوا زموږ سره هېڅوک نشته، هېڅ کومک نشته راسره، هېڅ شی نشته راسره، موږ دا یې لګیا یو دا لار صفا کوو، که ته زموږ خواست واورئ راسئ دا لارې صفا کړئ، زموږ سره کومک وکړئ، زموږ سره عاجزي وکړئ، موږ په سایې په توبه کې دا کمره جوړه شوې چې لپاره جوړه شوې دا کار یې ښه دی، ولې موږ به دا روډونه صفا کوو، موږ دلته ګلیډران اول شپې ورځ کې تېروو، موږ د دا لپاره دا کمره یې ښه دغه اوس هېڅوک نشته چې نشته، موږ دا یې په سایې موټران رنځران ګرده په سایې خلک درپداره دي، موږ په خپله دا لارې صفا کوو، د مرګ سره موږ مخامخ یو هېڅ شی نشته، موږ بازار ته ښار ته هېڅ لاس نه رسېږي، وروره موږ سرکار سره دا خواست غواړو چې ټکټران راولي، زموږ سره لارې صفا کړي، موږ سره کومک وکړي، زموږ سره همدردي وکړي. دا د واوره وري ډېره ناولاده واوره ولي په توبه څکځي کلي بیانه ملیزي کې دا مال ډېره ناولاده واوره شروع ده، ډېره به تیز هم ده، عوام ورسره ده، ډېره زیاته واوره وري، د ډي سي و د دغه غټ افسرانو څخه موږ دا هیله کوو چې دوی دې د بلډوزرانو بندوبست وکړي او اندازن که یو نیمه ګنټه لا دغسې وورېدلې بلکل لارې بندې دي، هېڅ امکان هم نشته، واوره بیخي ډېره تیزه ده، لارې بلکل دا د ته وینئ دا روډ دی دلته نه معلومېږي دا روډ نقشه بلکل د رابل وار ډېره زیاته ده اوس بیا